أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، راځو د بدن په عضلاتو باندې خبرې کوو. په اول قدم کې راځو موږ عمومي په عضلې باندې خبره کوو. تقریبا که موږ او تاسو فکر وکړو نو ټول ژوندي موجودات چې کوم دي دا د حرکت کولو وړتیا لري، خو یو شمېر یې په یو طریقه په یو ډول او بل شمېر یې په بل ډول سره خپل حرکات مخته وړي. په ځانګړي ډول سره مثلا که چېرته موږ لوور انیملز ته وګورو نو دوی ډېر کوچني ساختمانونه لري لکه سیلیا، فلاجیل وغیره. د دې په واسطه حرکات کوي. خو که چېرته بیا موږ عالي حیواناتو ته وګورو نو دوی بیا د حرکت دپاره چې کوم دی هغه د عضلاتو څخه استفاده کوي. عضلات د بدن د کشش یا ټنشن د تولید او د هغې د پرمختګ سبب کیږي او ځینې وجود کې میخانیکي یا میکانیکل اکټیویټي یا میخانیکي فعالیتونه سرته رسوي. عضلات د عصبي حجرو په شان په عمومي ډول سره د سیالۍ د انتقال وړتیا هم لري، خو عکس د هغې نه لږ د عصبي حجرو په پرتله دلته د سیالۍ انتقال کمزوری وي او بیا د دې په مقابل کې کنټرکشن یا تخلص صورت نیسي. په مجموع کې د عضلاتو اکټیویټي یا فعالیت چې هغه کنټرکشن او ریلیکسیشن دی یا تخلص او استرخاء ده، دا د عصبي حجرو په واسطه یا د عصبي سیستم په واسطه تنظیمیږي او منسجم کیږي. په ټوله کې د عضلې کوچني واحد ته مسل فایبر یا عضلي لیف ویل کیږي. نو دغه د عضلې په اړه باندې عمومیاتو په زموږ په بدن کې تقریبا که موږ او تاسو وګورو نو 3 ډوله عضلات شتون لري چې یو سکلیټل مسل دي، بل کارډیاک مسل دي او بل سموت مسل دي، چې انشاءالله په دې سیمستر کې موږ تاسو په سکلیټل مسل او سموت مسل باندې خبرې کوو. کارډیاک مسل انشاءالله بیا په هارت فیزیولوژي یا د زړه په فیزیولوژي کې چې په 3م سیمستر کې لوستل کېږي انشاءالله په هغې کې ورباندې خبرې کوو، خو البته لږ یو لنډ یادونه ورنه کوو. سکلیټل مسل سکلیټي عضلات دي. د نوم نه معلومیږي چې هغه عضلات دي چې دا ارادي عضلات دي، په هډوکو باندې ارتکاز کړی دی او دا خاص خطونه لري، یعنې د ستریټډ مسل په نوم باندې هم یادیږي. کارډیاک مسلز چې کوم دي دا بیا قلبي عضلات دي او دویمه خبره دلته دا ده چې قلبي عضلاتو نه علاوه دا چې کوم دي هغه ستریټډ مسلز هم دي. ستریټډ مسل یعنې خطونه هم لري، خو د سکلیټل مسل سره تفاوت دا دی چې دا چې کوم دي دا غیر ارادي عضلات دي او موقعیت چې کوم دی هغه په زړه کې دی. 3م ډول چې کوم دی هغه چې کوم دی سموت مسلز دي یا پلین مسل یا ویسرل مسل ورته هم ویل کېږي. سموت مسل یا ښویه عضلات بیا د نوم نه معلومیږي په ویسرل پارټس یا حشوي برخې چې کوم دي لکه کولمې شو، سږي شو وغیره، یعنې داخلي برخه ابډامینل کیویټي کې چې کوم اکثر موقعیت لري، رګونه شو په دې کې موقعیت لري. دا بیا ستریټډ مسل هم نه دي او ارادي هم نه دي، یعنې خطدار عضلات هم نه دي او ارادي عضلات هم نه دي، دا هم بیا غیر ارادي عضلات دي. تاسو په شکل کې د یو عضلې هغه سټرکچر او جوړښت ګورئ چې د سکلیټل مسل سټرکچر دی په هډوکو باندې چې کوم دی ارتکاز کړی دی او دا یې بیا مختلفې برخې دي. راځو اول په لومړي فصل ته. په لومړي فصل کې په سکلیټل مسل باندې خبره کوو. سکلیټل مسلز چې کوم دي تقریبا د بدن د عضلاتو 40% جوړوي.
مخکې مې یادونه وکړه چې د په هډوکو باندې ارتکاز کړی دی، نو ځکه د سکلیټي عضلاتو په نوم سره هم یادېږي. سکلیټي عضلات چې کوم دي دا د بدن ارادي حرکات کنټرولوي او یو خاص سیستم لري. سکلیټي عضلات یا سکلیټل مسلز سایز له نظره چې کوم دی توپیر لري، ځینې یې ډېرې کوچني او بیا ځینې یې ډېر غټ دي. هر عضله د عضلي الیافو څخه جوړه شوې ده. مخکې مې وویل چې مسل فایبرز چې کوم دي هغه د دوی واحد دی. نو دغه الیاف ځینې بنډلونه جوړوي. دغه چې کوم دي هغه کېدای شي چې ځینې مسل فایبر ډېر اوږده وي او ځینې ډېر لنډ وي، چې دا بیا د عضلې د جوړښت پورې ارتباط پیدا کوي. structure of skeletal muscle یا د skeletal muscle structure ته راځو، جوړښت ته یې راځو. structure یې ډېر ساده او اسانه دی. که موږ تاسو په دې شکل کې وګورو، نو structure د دې چې کوم دی هغه د ډېرو کوچنیو فیلامنټونو څخه شروع شوی دی، چې په دې کې د مایوسین مالیکولونه او همدارنګه د اکتین مالیکولونه سره یوځای کېږي. او کله چې دا سره یوځای د اکتین کوچني برخې او د مایوسین سره یوځای شي، نو دا مسل فاسیکولس کوچنۍ برخه جوړوي. دغه مسل فاسیکولس چې کوم دي ډېر کوچني برخې چې کوم دي هغه بیا دا سره یوځای کېږي او بیا مسل جوړوي. خو که چېرته موږ بیا نور مخکې لاړ شو او هغه ابتدایي برخو ته یې لاړ شو، نو په ابتدایي برخه کې د اکتین او مایوسین مالیکولونه سره یوځای کېږي او دغه مربوطه فیلامنټونه جوړوي. او کله چې دغه مایوسین او اکتین بیا یوځای کېږي، مایوفیبریل جوړوي. څو مایوفیبریلونه سره یوځای کېږي او دا چې کوم دی هغه مسل فایبر جوړوي او مسل فایبر سره یوځای کېږي او مسل فاسیکولس بنډلونه جوړوي او مسل فاسیکولس یوځای کېږي او بیا مسل جوړوي. کله چې د اکتین او مایوسین مالیکولونه سره یوځای شي، نو مایوفیلامنټ جوړ شي. مایوفیلامنټ بیا وروسته مایوفیبریل نه وروسته مسل فایبر نه وروسته مسل فاسیکولس او د مسل فاسیکولس نه وروسته بیا عضلات یا مسل جوړیږي. راځو مسل فایبر اینڈ دیئر سب یونټس، عضلي لیف او د هغې فرعي واحدونه. مخکې مې ویل چې عضلي لیف د عضلاتو ساختماني واحد دی او دغه د عضلي لیف یا مسل فایبر اوږدوالی په عضله باندې ډیپینډ یا انحصار کوي. که عضله اوږده وه، نو مسل فایبر هم اوږده وي، او که مسل فایبر یا عضله لنډه وه، نو مسل فایبر هم لنډ. تقریبا 10 الی 80 مایکرومتره پورې ضخامت لري. د 2% نه بغیر نو ټولو ته یې جدا جدا عصبي لیف راغلی وي. دغه چې کوم دی هغه یعنې 98% چې کوم دی هغه جدا جدا عصبي لیف په واسطه دلته پوښل شوي وي یا خړوب شوي وي. بله مهمه خبره دلته دا ده چې دا اکثره عضلي لیف چې کوم اکثر حجرات دي دا ملټي نیوکلیټډ وي او ډېر زیات یو څو مهم ډېر زیات یونټونه لري چې د دې نه یو څو نه یادونه کوو. اول سارکولیما برخه ده. سارکولیما برخه دا د عضلي لیف یا مسل فایبر خارجي برخه ده چې بیا 2 برخې لري. یو چې کوم دی هغه خپله پلازما ممبرین برخه ده چې خارجي برخه جوړوي، او بله برخه چې کوم ده هغه د کولاجن الیافو څخه جوړه شوې وي چې دا بیا په ټینډان باندې چې دغه برخه یې بیا په
هډوکي باندې ارتکاز کوي او د ټینډان فایبر سره دغه برخې بیا نښتي وي. بله برخه چې کوم ده هغه سارکوپلازم برخه ده. سارکوپلازم برخه چې کومه ده هغه د مسل فایبر د سایټوپلازم په نوم سره او د مسل د فایبر سایټوپلازم ورته هم ویلی شو. په دې کې ټول هغه څه موجود دي چې په یو سایټوپلازم کې شتون لري، لکه مثلا په دې کې مایټوکونډریا، ګالجي باډي، سارکوپلازمیک ریټیکالم، شحمي مواد، ګلایکوجن، همدارنګه مختلف ډوله آیونونه، پوټاشیم، مګنیزیم، فاسفیټ او همدارنګه نور انزایمونه، مایوګلوبین وغیره. د دې نه علاوه په سارکوپلازم کې یو شمېر نور کوچني کمپلیکیټډ فایبرز هم شتون لري چې ورته مایوفیبریل ویل کېږي. مایوفیبریل دا نیوکلیس دی او په مجموع کې دا یو مسل سیل یا فایبر دی. انشاءالله دلته ای بینډ، آی بینډ، ایچ زون، زیډ لاین دا انشاءالله تشریح کوو، هره برخه یې جدا جدا تشریح کوو. راځو اوس مایوفیبریل ته. مایوفیبریل مخکې مو ویل چې دا کوچنۍ برخې د مسل فایبر دي. تقریبا یو مایوفیبریل چې کوم دی دا د 400 نه تر 2000 بخښنه غواړم هر عضلي لیب چې کوم دی دا د 400 نه تر 2000 مایوفیبریل څخه جوړ شوی دی. هر مایوفیبریل تقریبا 1500 پورې مایوسین فیلامنټ او تر 3000 پورې اکټین فیلامنټس لري. دوی یو بل سره څنګ په څنګ سره شتون لري او دغه ساختمانونه یې جوړ کړي دي. تقریبا د اکټین او مایوسین فیلامنټونه په مایوفیبریل کې داسې ځای پر ځای شوي دي، داسې موقعیت یې ورکړی چې د مایوفیبریل د اوږدوالي په امتداد په مختلف ډول سره یو ګروپ د اکټین فیلامنټونو او بل ګروپ د مایوسین فیلامنټونو واقع شوي دي. اکټین او مایوسین فیلامنټونه یو بل کې په پارشل یا قسمي ډول سره ننوتي دي یا تیروبیر شوي دي چې دوی بیا بیا روښانه او ډارک یا تیاره خطونه جوړ کړي دي، لکه په دې شکل کې دا اکټین فیلامنټس دي او دا مایوسین فیلامنټونه دي یو بل کې ننوتي دي. دوی دواړو بیا مختلف ډوله بینډونه هم جوړ کړي چې آی بینډ دی او ای بینډ دی. آی بینډ یا لایټ بینډ چې کوم دی دا د اکټین فیلامنټونو په واسطه او د اکټین فیلامنټ په واسطه جوړ شوي، او ای بینډ یا ډارک بینډ چې کوم دی هغه بیا د اکټین فیلامنټ ننوتې برخې او د مایوسین فیلامنټونو څخه جوړ شوي دي چې دغه برخه ده. د دې نه علاوه دلته بیا زیډ ډسک شتون هم لري چې دغه زیډ لاین یا زیډ ډسک چې کوم دی دا بیا د نورو فیلامنټونو سره د یو ځای کېدو برخه جوړوي او د دې نه علاوه د دوو زیډ ډسک ترمنځ فاصله چې کومه ده هغه د سارکومیر په نوم سره یادیږي. دغه برخه چې کوم ده د یو زیډ لاین یا زیډ ډسک او د بل د دې دواړو ترمنځ دا ټوله برخه ده زیډ لاین په نوم سره یادیږي. مایوفیلامنټس چې کوم دي هغه په خپله راځو نو اوس مایوفیلامنټس ته. مایوفیلامنټس چې مایوسین فیلامنټ دي او اکټین فیلامنټس دي. مایوسین فیلامنټس د مایوسین فیلامنټونو د یو زیات شمېر
مایوسین مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې بیا هر مایوسین مالیکول تقریبا د 6 پولیپپټاید زنجیرونو څخه جوړ شوی دی چې په دې کې بیا دوه هیوي زنجیرونه دي او دغه هیوي چین یا زنجیرونه یو د بل د پاسه تیرو بیر شوي دي او د ډبل هیلیکس شکل یې ځان ته غوره کړی دی او څلور چې کوم دي هغه بیا لایډ چین دي چې دا بیا د سپکو زنجیرونو په نوم سره یادېږي. دغه د لایډ چین چې کوم دي د هیډ اف مایوسین هم ویل کېږي چې هیډ اف مایوسین د اوږدو زنجیرونو د نهایاتو او د لایډ زنجیرونو څخه جوړ شوی یو ساختمان دی. ټیل برخه هم لري چې دې ته ټیل برخه ویل کېږي. همدارنګه د څلور لایډ چین هم د مایوسین د راس یو برخه جوړوي چې مخکې مې یادونه وکړه دوی یو هیډ او دوی بل هیډ سره اړیکې لري. لایډ چین د عضلې تخلص په وخت کې د هیډ دنده بیا سرته رسوي. د مایوسین فیلامنټ د 200 پورې مایوسین مالیکولونو څخه جوړ شوی دی او دغه بیا چې د سر برخه او د لکۍ برخه جوړوي. د مایوسین د فیلامنټ په هر 0.2 مایکرومتره مرکزي فاصله کې کراس برج وجود نه لري. همدارنګه د هر مایوسین مالیکول هیلیکس برخه یو د جسم اړخو ته د راس سره یو ځای امتداد لري. یعنی په مجموع کې که موږ فکر وکړو نو دغه برخې ته هیډ برخه چې ویل کېږي چې دلته بیا دغه برخه ده او دا آرم یا بازو دی نو د آرم او د بازو او د هیډ دواړو برخو ته کراس برج ویل کېږي چې تقریبا 0.2 مایکرومتره پورې کې بیا دا کراس برج شتون نه لري. په عمومي ډول د هر مایوسین فیلامنټ اوږدوالی یو بل ته زیات ورته دی چې اکثرا 1.6 مایکرومتره طول لري. د مایوسین راس یو بل وظیفه هم سرته رسوي چې هغه ATPase ته ورته وظیفه ده او دغه بیا ATP تجزیه کوي او د هغې څخه لاسته راغلې انرژي د تخلص لپاره استعمالیږي چې په مجموع کې په دې شکل کې موږ دا په شکلونو کې دغه شکل چې کوم دی هغه دا د مایوسین یو فیلامنټ دی چې دوه درانده زنجیرونه او څلور سپک زنجیرونه لري. دا یې هیډ برخه ده او دا یې د ټیل یا لکۍ برخه ده. ګورو چې یو بل سره د ډبل هیلیکس په شکل سره تاو راتاو شوي دي. راځو اکټین فیلامنټ ته. اکټین فیلامنټ بیا دا یو کمپلیکیټډ ساختمان دی، یو معلق دی چې دا بیا په دې کې 3 ډوله پروټینونه دي چې یو کې بل خپله تروپومایسین دی، اکټین دی او بل چې کوم دی هغه ټروپونین دی چې بیا ټروپونین 3 برخې لري: ټروپونین ټي، ټروپونین سي او ټروپونین آی برخه چې کوم ده هغه پکې شتون لري. نو دغه بیا د اکټین فیلامنټ د په دې ته موږ ګورو چې دا پکې د وټر کالم یا ستورو فقرات په شان شکل سرته رسوي او بل چې کوم دی هغه ډبل سټرینډ اکټین دی چې دلته په دې شکل کې موږ تاسو ګورو. دوی یو بل سره دا هم ډبل هیلیکس جوړ کړی او بل د پاسه تاو راتاو شوي دي او لکه د مایوسین مالیکول په څېر اوبدل شوي دي یو بل سره، مګر دلته د هر 80 نانومتر څخه وروسته دواړه سټرینډ یو د بل څخه تاو راتاو شوي دي. د افیکټین ډبل افیکټین هر سټرینډ د جي اکټین مالیکولونو د پولونایزیشن څخه منځته راغلی دی او هر جي اکټین مالیکول سره یو مالیکول ADP د اکټین د فیلامنټ د پاسه د هغه د فعالې نقطې یا اکټیو پوینټس چې د مایوسین فیلامنټ د کراس برج سره تبادلوي عمل په نتیجه کې عضلي تخلص منځته راوړي. تقریبا هر اکټین فیلامنټ تقریبا 1 مایکرومتر اوږدوالی لري چې قاعدې یا بیس یې د ZS سره نښتی دی
او مایوسین فیلامنټونو ترمنځ مسافو کې واقع شوي دي. البته د دې نهایت برخه بل چې کوم دی هغه ټروپومایسین مالیکول دی. په اکټین فیلامنټ کې یو بل پروټین هم موجود دی چې ټروپومایسین ورته ویل کیږي. ټروپومایسین 40 نانومتر اوږدوالی لري او د افکټین سره په سوس ډول سره نښتي دي. او دغه چې کوم دی اکټین سټرین فعالې نقطې دي پوښلي دي او هر یو تقریبا 9 فعال ځایونه لري. ټروپونین بل پروټین دی، دا یو نهایت ته نږدې یو بل پروټین مالیکول سره وصل شوی دی. البته ټروپومایسین ورسره یوځای شوی دی چې د ټروپونین په نوم یادیږي. دا پروټین بیا دا مزید 3 برخو یا 3 سب یونټه لري چې مخکې مې ویل یو ټروپونین ټي دی، سی دی او بل آی دی. ټروپونین آی د اکټین سره د یوځای کېدو قوي میلان لري. ټروپونین ټي د ټروپومایسین سره د یوځای کېدو میلان لري او ټروپونین سی چې کوم دی دا بیا د کلسیم سره د یوځای کېدو میلان لري. نو دا و مایوسین فیلامنټ او اکټین فیلامنټ. راځو سارکوټوبولر سیستم ته. سارکوټوبولر سیستم چې کوم دی دا یو بل سیستم دی چې د عضلې په جوړښت کې دا ډول ټرانسفر سارکوپلازمیک ریټیکولر سیستم چې کوم دی دا یو ډېر مهم سیستم دی. عضلې لیف که موږ تاسو وګورو چې په خپله کې سارکولیما ده او سارکولیما نه بیا ترانسفر ټیبول برخه سرچینه اخیستې ده او د یو ډیزرټ لاین نه د بل ډیزرټ لاین پورې یعنې تقریبا د عضلې بلې برخې ته رسېدلي دي. دغه ټیوبولونه لانګیچیودنل ټیوبولونه هم شته دی او ټرانسفرس ټیوبولونه دلته هم شته دی. ټرانسفرس ټیوبولونو سره دلته نږدې کې بیا سیسټرن هم یا جوړې برخې پکې هم شتون لري چې سیالات همدغې برخو په واسطه باندې بیا دلته انتقالیږي، دې سارکولیما ته انتقالیږي، سارکولیما نه وروسته بیا ټرانسفرس ټیوبول ته او ټرانسفرس ټیوبول نه بیا سیسټرن برخې ته انتقالیږي چې دا بیا په عمومي ډول سره بیا کنټرکشن دلته صورت نیسي. سټریشن یا خطونه چې کوم دي هغه د همدې ټرانسفر ټیوبولونو په واسطه صورت نیولی جوړ شوي دي چې همدې په واسطه موږ وایو چې دا خطداره یا سټریټډ مسل دی او دا غیر خطداره یا ان سټریټډ مسل دی. په اسکلیټي عضلاتو کې د هر سارکومیر لپاره 2 ټرانسفر ټیوبولونه وجود لري چې د مایوسین فیلامنټونو دواړو نهایتو ته نږدې موقعیت لري او همدارنګه بیا چې قلبي عضله کې بیا چې کوم دی سارکومیر د ټرانسفر ټیوبول یوه شبکه لري او البته سموث مسلز کې چې کوم دی هغه بیا نشته. نو ګرانو محصلینو دا و د ابتدایي خبرې د عضلاتو په اړه باندې انشاءالله په روان درس کې به موږ تاسو په مسل کنټرکشن او نورو قوانینو باندې خبرې وکړو. که کومه خبره وه انشاءالله زما د واتساپ شمېره درسره ده، ما سره تماس کې شي. په مخه شه، الله مو خوشحاله لره.